سلیم شاه ته تللی سړک دا کړی هم داسې دی یار او دغه شان دا هم د هغه خلکو نه پیسې راواخیستې چې کونډې دي رنډې دي او غریباران دي که محبوب شاه دی که معلوم دی هغه چې دی زموږ سره په دې کې هېڅ ملګرتیا نه کوي. او مخکې خو ډاکټر صاحب هم وخت بیدار و، هغو څه نه څه کارونه په دې علاقې کې کړي دي، زموږ به یې ډېر خیال ساتو. ویلج کې 2 پولیس سټیشن دي او ماشاءالله ښه په بارې حیثیت سره د دوی پولیس سټیشن په 1 نمبر باندې وتی دی. نو په کار ده چې زموږ ویلج ته دوی لږ نظرثاني وکړي. پی ټی آی ورکر موږ نن دې روډ ته ولاړو، په دې باندې کار جاري دی. د ټول مشرانو دا یو درینه مطالبه ده چې موږ د روډ ټوټل وشي. دا تقریبا دا د کوزدر تحصیل دنزي خمپورنا بره غریزي سیمې سلیم شاه ولس دی. څوک چې د حکومتي سیاسي ذمہ دارو د کارکردګۍ نه مایوسه شوي، خپل کلي ته تلي سړک د کلیوالو نه شوي قامي چندې اشر خپل چای ډوډۍ باندې کوله وهلو کار شروع کړی دی. کلی نه باغډیرې پورې رسولې خمپور طرف ته روان دي. نوم نومان دی، زه یوت کونسلر یم د ویلج کونسل شادم نه. تاسو ته مخاطب یم څنګه چې تاسو ته پته ده په دې روډ باندې کار سټارټ دی. د هغه برځې نه د کلیوالو په خپلو پیسو باندې چانده کړې ده. دا روډ چې دی نو دا د تلو قابل نور مزید نه او د تېره داسې مودې نه پروت و، دغه شان کڼ کفر پروت و. اوس آپ کی مدد آپ مزید کار شروع دی، خپله چاندم پې کړې ده، کورونو په کورونو باندې ګرځېدلي او ملګري ماشاءالله ډېر تعاون کوي، په خپله هم راوتي دي او داسې د پیسو تعاون یې هم ډېر زیات کړی دی. او زمونږ موجوده چې کوم سیاسي مشران دي د هغوی نه زموږ دا توقع ده چې مزید زموږ سره دوی کوآپریشن وکړي، ځکه چې دا د عوامو په وسادت باندې نور مخې ته نه کېږي. تېر وخت کې زمونږ 2 مشران تللي دي او اوس دا موجوده مشران راغلي دي او زمونږ روډ روان کړو. زمونږ سره پکې هېڅ تعاون نه کېږي. ونې پرې راغلي دي، غرونه پرې راغلي دي، موږ په خپله لګیا یو او کار کوو او موجوده حکومت زموږ سره هېڅ تعاون نه کوي. چې دا د روډ کار موږ شروع کړی دی د پرون نه او دا اپنی مدد آپ ترو باندې لګیا یو دی او باقي د کم ادارو چې کم په وس کې صحیح نو هغه د زموږ سره پوری په دې روډ کې وکړي او په دې کې تاخیر نه کوي، ځکه چې زموږ روډ خرابېږي. او د کلي مشران او کشران د مقامي MNA او MP نه ګیلمن کارکردګۍ سخت ټکونه کړي دي. موجوده صورتحال کې موږ د ډېر غربت سره مخامخ یو. دا روډ هم وران شوی دی ډېر زیات او مخکې خو ډاکټر صاحب هم وخت بیدار و، هغو څه نه څه کارونه په دې علاقې کې کړي دي، زموږ به یې ډېر خیال ساتو. دلته د سیر او سیاحت هم ښه ځایګی شته، باغډیرۍ ګیسټ هاوس دی، که څوک راتلل غواړي، خو د روډ زموږ ډېر مشکلات دي. موږ د موجوده همایون خان او محبوب شاه ته اپیل دی چې زموږ سره په دې روډ کې تعاون وکړي. څه نه څه د پوخوالي د کودایۍ او غیر د دې نه د چکدرې د ایسي صاحب نه همدا توقع لرو که موږ ته په دې روډ کې د دې خوړ نه ښکته یا بره داسې څوک کسان ناجي چې زموږ هغه روډ بلاک کوي او موږ ته پرې پریشاني او جنګ جګړه جوړېږي، نو چې انتظامیه زموږ سره په دې کې بھرپور تعاون وکړي او راشي موږ ته پرې نشانونه او نښې ولګوي چې موږ ته را کار نور اسان شي. او چې زموږ په مشرانو کې یو مشر نشته، په هغه مړه شو، ختم شو. باقي د موږ دا مشران چې راغلي دي دې کلي ته د نظر په سترګو کتلي نه دي او نه ګوري. اخر دا د کوډېګرام روډ ته زه دا سوال کوم چې ته خو میایې او د ما رور عزیزې، اخر ته خو دومره وکړه چې د رور او د عزیز په ته ور راشه، د موږ د جزانو دغه واخله اول دا روډ چې موږ نه جوړولی نو دا ورانېدو او وران شوی و. موږ د هغه خلکو نه پیسې راواخیستې چې کونډې دي رنډې دي او غریباران دي، د 2 روپو وس یې نه کېږي او ستا ښه وس کېږي، په هر ځای کې کار کوي. همایونه وروره ولې دا سترګې تا پټې کړي دي؟ دا سترګې مه پټوه. تاسو دا مهرباني وکړئ چې ته سترګې وغړوه. ستا دا سترګې ولې پټې کړي دي؟ په دې علاقه کې تا ووټ ګټلی دی، تا د دې ځای کې پولیس سټیشن ګټلی دی، تا په پولیس سټیشن کې څه اخیستې دي تا ته معلومه نه ده؟ د ما لوی واړه دي، ما لوی وړو ته له ووټ درکړی دی. د الله خاطر وکړه، زموږ دا کار وکړه. ستې د پی ټی آی ورکر موږ نن دې روډ ته ولاړو، په دې باندې کار جاري دی. تاسو ته به څه ټوټه کوو، خو د ټول مشرانو دا یو درینه مطالبه ده چې موږ د روډ ټوټل وشي. دا تقریبا په 3 کیلومتر باندې مشتمل دی. زه خاص کار معین صاحب ته دا دغه کوم چې زمونږ څه و موږ هغه وکړه، خپل کار موږ وکړو. اوس روان کار چې دا ستاسو صفایانې وشي، هر سره وشي. یو د هغوی سره زه په رابطه کې یم، په کار دا دی چې نن سبا کې هغوی سنډې به دا روډ کړی دی
هغوی دې راشي زموږ دا کار دې وګوري موږ چې څو پورې چاندې ماندې وي هغه شوي دي اوس په دې کې دا کډې مډې دي یا په دې کې دا کلوټې دي یا په دې کې جمپونه دي نو هغه موږ دا ټول مشران دا خبره کړې چې په دې باندې سره سره پیسې کار وشي سلیم شاه ته تله سړک خامپور نه باغډیرۍ پورې حصه هم ځای په ځای کډو کې بدل شوي چې د ګاډو سره پیدل تګ کوونکو دپاره هم د سختو سبب جوړیږي سلیم شاه د سیلګرۍ دپاره اهمیت وړ مقام دی سړکونه جوړول د هغه چا ذمہ داري ده چې چاته ولس د دې کار کولو دپاره اختیار ورکړی دی خو افسوس چې هغوی بې پروا دي محمد اسرار خیبر نیوز سلیم شاه چکدره کوزدر